बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद دی تاسو په ټول خیر خیریت سره یې. نن IBS یو بیماری ده، د هغې په باره کې یو څو خبرې ډسکس کوو. دې ته موږ irritable bowel syndrome وایو. که تاسو ته څنګه پته ده چې موږ کله خوراک وکړو نو دا دلته یو نالی ده، د هغې په ذریعه چې کوم ته موږ اسافیګس وایو بیا راشي معدې ته. معدې نه چې دی نو دا بیا کم وړه کولمه چې ده نو هغې ته ځي او هغې نه پس بیا دا غټې کولمې ته کوم ته چې لارج انټسټاین وایو هغې ته ځي. په دې کې یو خپل خاص قسم په دې کولمو کې حرکت وي چې کوم ته موږ پیرسټالسس وایو، یعنی دا یو ټیوب غونته کې دی، دا کم دغه چې کولمې چې دي دا د دې مثال داسې لکه یو ټیوب دی. نو فرض که داسې نو دې کې داسې چې دا پیرسټالسس کم دغه چې دی دا ځای داسې تنګ شي او داسې ورو ورو هغه کم خوراک چې دی هغه په لاندې باندې هغې له دیکه ورکوي. نو داسې یو بل پسې دا کنټریکشنز داسې چلیږي. په داسې په غټه کولمه کې چې نو دا هم هغې کې وي او په دې وړه کولمه کې وي. د دې IBS چې کوم تعلق دی نو هغه زیات غټې کولمې سره دی. غټه کولمه چې نو په هغې کې چې کله دا پیرسټالسس مومنټ وي نو په IBS مریضانو کې دا کله یا خو ډېر زیات سلو شي یا ډېر تیز شي. چونکې د دې حرکت کنټرول چې دی نو دا د نروس سیسټم نه زموږ د دماغ نه وي او هغې ته دغه پوره سیسټم چې دی دې ته موږ پیراکراین سیسټم وایو چې دا کم کنټرول کوي. نو دې کې اکثر داسې وشي چې که فرض کو دا حرکت د کولمې دا چې دی د غټې کولمې کې دا سلو شو نو دغه مریض ته اکثر قبض وي، معدې سخت وي. او که فرض که دا تیز شي نو بیا دې ته اکثر دستونه کېږي، معدې ښه نرمه وي چونکې هغې سره اوبه هم لږې زیاتې ځي. دې بیمارانو ته اکثر دا دغه چې زموږ دا خېټه لږه پړسېږي، ګیس مي، او اکثر چې روټۍ وخورم هغې نه پس ډېر زیات تنګ یم. نو د دې داسې مختلف څوک وایي چې یاره بدهضمي غونته کي راته، اړه مې سوځي، داسې کمپلینټس یې پکې. او که فرض که دا نیم خلک تقریبا هغې ته دا وي چې دا خېټه مې نرمه ده او نیمو ته خېټه چې سخته ده. د دې ټریټمنټ چې دی نو هغې نه مخکې لږ غونته کې د دې په تشخیص باره کې وایو چې لکه د دې یو خاص ټیسټ وغیره نشته دی چې هغې نه موږ ته دا پته لګي چې دا IBS دی. دا صرف د ډاکټر د مریض په هسټرۍ باندې او د هغه نه چې یو څو تپوسونه وکړي نو هغې نه هغه ته اندازه لګي چې دا دته IBS بیماری ده. خو بیا هم یو څو ټیسټونه الټراساوند وغیره هغه سجیسټ کوي چې صرف نور څه بیماری خو نشته د هغې د ایکسکلوډ کولو لپاره چې یاره بله بیماری خو دې کس ته نشته دی. نو چې هغه وشي اکثر په دې کې هغه کلیر یې کې څه مسله نه وي. دې کې بیمارانو ته اکثر چې نو دې ته ډپریشن ډېر زیات دي. دا خلک چې نو دا او دا بیماری هم زیات د ډپریشن والا خلکو کې. نو د ډپریشن چې دی نو دا دی لا کنټرول کول پکار دي. کې د ډپریشن میډیسن اکثر ورکوي ډاکټران. هغې کې بیا مختلف قسمه اپروچز دي، مختلف دوايانې دي. هغه دغه کوي سایکوتراپي ډېره زیاته ضروري ده چې بیمار ته دا ریلایز کول چې تا ته څه غټه بیماري نشته دی او دا چې کومه ده د کولمو دغه شان بیماري ده، دې ته IBS وایي. خو لکه دا به ته په خپل سر باندې به دا بیماري نه سوری چې یاره ما ته داسې غټه بیماري ده او زه ډېر تنګ یم. او دویم دې خلکو ته لږ کوشش پکاري چې کم خوراک کوي. چې کم خوراک کوي نو بیا دې ته تکلیف هم کم وي او ورسره د ډپریشن ټریټمنټ چې د دې کېږي نو اکثر د دې تکلیف ډېر زیات کم وي. او خو دې کې دا دغه دی چې دا اکثر دوباره بیا راځي، دا مومنټس دغه شان ډسټرب کېږي او بیا ورته کېږي. نو که د دې پراپر د دې ډپریشن یو ریګولر ټریټمنټ وشي نو هغې سره بیا دې د دې نه بچ کېدی شي. نو دا د دې IBS بیماری په باره کې یو څو خبرې وې. امید دی تاسو به پرې پوه شوي یې. تاسو د اورېدو ډېره شکریه.